داسې قسم مجلسونو کې لږ وخت دپاره سړی شرکت وکړي الله رب العالمین د انسان تقدیر بدلوي. زمونږ او ستاسو د بزرګانو کې یو ډېر لوی بزرګ دی حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه فرمایي ماته د ویهاړي نه یو ورور خط راولېږلو خط کې راته لیکلي دي زمونږه جماعت کې د سیرت النبی په عنوان باندې د دواړو جهانو د سردار مبارک په مدح او په صفت باندې یو اجتماع انعقاد کوو لکه څرنګه چې تاسو ته دا علماء کرام دا ښایسته موقع په لاس باندې درکوي نو حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه ته لیکي چې حضرت جی ډیر وخت شو زمونږ مسجد کې د سیرت النبی په عنوان چا بیان نه دی کړی مونږ تاسو ته دعوت درکو تاسو تشریف راوړئ حضرت دعوت قبول کو فرمایي ټرین کې کېناستم او زه سټیشن باندې کوز شوم هلته ټانګه کې راته مخې ته یو څو نوجوانان راوتلي دي ما سره ملاقات وکړو د دوی په مخونو باندې ما افسردگی او خفگان اولیدلو ما تو آئی چھ حضرت جی ہماری تو بہت بڑی خواہش تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ ارشادات ہمیں سنائیں گے لیکن اب ہماری مجبوری ہے ہمارے علاقے میں قادیانی لوگ بستے ہیں انہوں نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں دھمکی دی ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں پر سیرت طیبہ کے عنوان سے کوئی کانفرنس کی تو کانفرنس ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ کا حشر بہت برا ہوگا حضرت ورتوائی وی اب تو اس کانفرنس کو ضرور کرنا ہوگا بات اگر میری عزت کی ہوتی تب تو کچھ بات بن سکتی تھی میں واپس لوٹتا لیکن اب تو بات تاجداری مدینہ کی عزت اور اس کی حرمت کی ہے اب تو میں ضرور یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بیان کروں گا اگی ورتوی حضرت جی تاسو خو بلان شئی مونږ به په مشکل کې پاتې شو دی ورتوی ستاسو دی کلی کې داسې څوک تکړه سړی شته دی طاقتور زورور مشر شته دی هغوی ورتوی حضرت جی شته دی خو هغه خو ډاکو دی هغه قاتل دی هغه بدماش دی نو حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه ورته فرمایي ما سره صرف یو رهبر ملګری کوي باقي تاسو خلک خپلو کورونو ته خپل پروګرام ځای ته ځئ تاسو پروګرام شروع کوئ رهبر ورسره ملګری شو مولانا محمد امین صفدر سے رحمه الله لیکي وی مونږ چې کله ور ورسېدو اوس هغه سړی هغه په نشه کې دھت او شاته یې ډډه وهلې ده او سترګې بټې بټې روباسلې دي مونږ چې د خپله دروازه کې ولیدلو مولوی جی کیا کرنے آئے ہو څه راغلی یې ما ورته دروازې نه جواب ورکو تاجدار مدینہ کی عزت کی بھیک مانگنے آیا ہے دا سړی حیران شو د کټ کې کېناست کیا مسئلہ ہے ما ورته وی چې مونږ د سیرت النبی په عنوان باندې تقریر کوو او دلته څه بدماشان دي هغه مونږ منع کوي نو که ته مونږ سره لاړ شي او زمونږ د تایید او د حمایت دپاره مونږ سره لږ وخت تیر کړي مونږ به دا خپله جلسه وکړو ستا د وجې نه به د دواړو جهانو د سردار مبارک په ناموس او عزت باندې پهرداري نصیب شي وی دی یکدم په خپل ځای باندې ودرېد او د جلال په انداز کې وی سبحان الله وی ویل میں نورا ڈاکو ضرور ہوں پر میں محمد عربی کا ادنا غلام ہوں میں اس کی شفاعت کا طلبگار ہوں او وی ویل چې په ورځ د محشر باندې زما ټولې سهارې ختمې شي زما اخري سهاره به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره را روان شو ډېر په جرأت سره ډېر په دلیرۍ سره مونږ حیران شو الله د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک امت گناهګار کېدلی شي خو بې وفا نشي کېدلی کو دا زمیدار دی کو دا دکاندار دی کو دا بېلمازه دی کو دا روژه خور دی کو دا نشهیي دی کو دا د دې معاشرې د هرې طبقې هر فرد دی خو زړه کې دننه د ده د عشق مصطفی یو مړه چنګاري پرته ده بس صرف لږه رالټول غواړي لږ غوندې داسې ښایستو ماحولونو ته راوستل غواړي دا به ډېر لوی عاشق رسول صلی الله علیه وسلم جوړیږي
مونږ سره روان شو. مونږ چې کله لاړو جلسه شروع شوه. مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه فرمایي ما 2 غنټې په سیرت باندې بیان وکړو. د ما سره څنګ په څنګ ولاړ دی. زما د بیان نه وروسته خلکو ته وایي چې پاسئ ما زه یو اعلان کوم او زما دا اعلان دا ورسوئ ټولو قادیانیانو ته او څوک چې د نبي علیه السلام مبارک د سیرت د ختم نبوت د حرمت او د عزت دشمنان وي هغې ته ورسوئ. جلسه وشوله. دې جلسې نه وروستو که د دې جلسې منتظمین معاونین محبین شرکاو کې چاته هم په بده سترګه باندې وکتلی شو دشمني به یې د هغه سره نه وي، دشمني به یې د نورا سره وي. اعلان ختم شو. خلق مطمئن خپلو کورونو ته واپس لاړل. مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه فرمایي 100 میاشتې پس زما د کور دروازه وډبېدله. زه چې بهر راغلم بهر یو میلمه ولاړ دی، په مخ باندې ډېره ښکلې ښایسته ږیره ده، په سر باندې سپینه پګړۍ ده. ما هغه کپړو ته وکتل، سپینې کپړې یې اغوستلي دي، داسې نوراني چهره، داسې ښایسته په سنتو باندې مزین. دا میلمه لا څوک راغلی دی؟ وایي چې څنګه زه راووتلم دی ما ته را تر غاړه وتلو، زه یې په تندي باندې ښکل کړم، زه یې د سینې سره نیسلی یم. دی ژاړي ژاړي ژاړي، ډېر وخت تېر کو. بهرحال ده چې کله دا خپل سر زما د اوږې نه اوچت کو وی ما ته سترګې د اوښکو نه ډکې دي. ما ته وی مولانا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہ مجرم ہوں، میں وہ نورا ہوں، میں وہ ڈاکو ہوں، میں وہ بدماش ہوں جس نے صرف 2 گھنٹے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا تھا. اور مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت دے کر مجھے یہ بشارت سنائی تھی کہ نورا آپ نے میری عزت پہ پہرا دیا ہے، آج کے بعد تو سب سے بڑا عزت دار بنے گا، تو محمد عربی کا غلام نکلا ہے. فرمائی وی دے زندگی ورله الله بدل کړی وه. ده ما ته وویل چې حضرت جی هغې ورځې نه وروستو ما چې د چا نه مالونه لوټ کړي وو، زه یو کس ته لاړم، ما د هغوی نه معافي وغوښتله. چا چې خپل مال غوښتلو ما مال ورته ورکو. ما چې چا سره زیاتي کړي وو زه ورته لاړم چې ما ته نبي مهربان بشارت را کړی دی، ما ته یې زیری را کړی دی، زه یې ښکل کړی یم. نو زه راغلی یم معافۍ دپاره، ما د توبې اراده کړې ده. زه نور د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره بې وفایي نشم کولی. ډېر مې خفه کړی دی خپل رب، ډېر مې خفه کړی دی د مدینې جانان، ډېر مې خفه کړی د مکه او مدینه. بس ته نور توبه وباسم. کو تاسو ما ته معافي کوئ ټیک ده، کو نه کوئ انتقام اخلئ، بدله اخلئ. زه راغلی یم، دا مې ټوپک دی واخلئ، ما نه چې کوم دی نو خپل بدل په دغه خپل ځای باندې واخلئ. ما تاسو ته خپل خون معاف کړی دی چې زه کم در لتلی یم، کم ور لتلی یم، ما چاته زه ودرېدلی یم. ما ته د هرې خولې نه دا جواب راغلی دی چې مونږ ته معاف کړی. زما محترم ورونو، دا یو څو لمحې، دا یو څو ساعتونه، دا یو څو ګړۍ، دا به د قیامت په ورځ الله رب العالمین ته پیش کوو. ربا نور مې هېڅ نه دي راوړي. الله ستا د حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت چوکیدار راغلی یم. الله زه وکیل راغلی یم، د ګنبد خضرا پهردار راغلی یم. ربا زما مونځ ته مه ګوره، الله مونځونه مې نشته، الله رب العالمین زما تلاوتونه نشته، الله زما روژې نشته، الله زما صدقې نشته. رب جرمونه مې سوا دي، خو کریمه الله د دواړو جهانو د سردار مبارک په ختم نبوت مې پهرداري ورکړې وه. نو حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د مقدمه بهاولپور په دوران کې په جامع مسجد الصادق کې د ختم نبوت یو ډېر لوی اجتماع د وړاندې فرمایلی و. جس نے اپنی پوری زندگی میں 1 لمحہ کے لیے ختم نبوت کی پہراداری کی، میں انور شاہ ضمانت دیتا ہوں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ دا د دې علماو په تاسو احسان دی. زه خو د دې سکول والو دپاره دعا ګویم، الله
د دې ختم نبوت د دې خدمت په برکت باندې الله رب العالمین زمونږ د دې سکول د دې مالک عزتونه نور هم سوا کا دا کوم ملګرو چې نن دلته انتظامات کړي دي دا چا په لاسو کې لخت نیسلی دی او بهر ولاړ دي تاسو د ختم نبوت د اجتماع پهردار یې خپل نسبت به یاد ساتئ ستاسو نسبت ډېر زیات لوی دی دا د